یو نیم پکې وته ما پکې داسې کمار د کړي زه په غوږونو م راوباسم ما ورته په دې شامه ټونګ دې م راوباسه د لوګي راوباسې چې کوم نوی شی راځي په پښتنو تجربه کېږي ته خبرې خیبر د لوګو نه راغلی د خیرن بچیا ته به دا لوګي راوباسې سنو توجه ایو پکې ما ته پبجي کوم ما ویل کور دې داجي نشته څه د خیرن بچیا پبجي کوم ته پبجي نه راغلی کوم سټوډنټ چې پبجي کوي فری فایر لا یې لړو کوي وای دې سټوډنټ نه ډاکټر جوړېدی شي انجینیر جوړېدی شي ساینسدان جوړېدی شي د هرې محکمې یو بهترین افسر جوړېدی شي لہذا تمام سټوډنټان نوجوانانو خدمت کې دا گزارش دی عقیدت په خپل ځای محبت په خپل ځای لیکن ماته یو کس وي زه ستا فالوورز یم زه ستا پین یم پین ما یې فالوورز پیژنې فالو چې تاسو فالو کوي چې ستا په نقش قدم باندې څوک ځي نو چې ما یو سړی فالو کوي ما هغه چې زه ستا فالوورز یم او زه تا فالو کوم نو زه د پبجي خلاف یم زما چې کوم فالوورز یې ابه د پبجي ابه د پبجي ابه د فری فایر لا یې لډو مه کوه لہذا دینه توبه وباسو دا خرافات پرېږدو چرس ختم الحمد خیبر پښتونخوا پولیس ته خراج تحسین پیش کوم آی جي ته چې د منشیاتو خلاف په خیبر پښتونخوا کوم اقدام شوي مونږه خراج تحسین هم پیش کوو حمایت هم کوو او ان شاء الله حکومت سره د منشیاتو خلاف بھرپور تعاون هم کوو ان شاء الله زموږ عالمه دا ده چې کوم نوی شی راځي په پښتنو تجربه کېږي ته خبرې خیبر پښتونخوا ته آیس راورسېده څه شی او دا د سکول کالج د یونیورسټي سټوډنټان دا ایجوکیټډ خلک پهله چې آیس شروع کوي د پیشن په تورې شروع کوي په کوم په څه باندې دا پهله پیشن دا سرګټیان نه دي دا هم پهله پیشنیانی ته راکړه چې یو لوګي ووام یو دم ووام د لوګو والا ته دمون والی او بیا چې لوګي کله په خوله لګي راوباسي کله په پوزه او یو نیم پکې وته ما پکې داسې کمار د کړي زه په غوږونو م راوباسم ما ورته په دې شامه ټونګ دې م راوباسه د لوګي راوباسې د لوګو نه راغلی د خیرن بچیا ته به دا لوګي راوباسې لہذا د چرسو د پوډرو اور د آیس نه به بایکاټ کوو او چې کومې اړې دی به د حکومت په نوټس کې راولو به انشاءالله دا پاکستان دی پاکستان د منشیات نه پاک د آیس نه پاک او خیبر پښتونخوا دا به د منشیاتو نه پاکو دا به د آیس نه پاکو دا به د غلاظتونو نه پاکو او د دې تبلو باجو والا نه به پاکو انشاءالله دا به ته به مجبوره کېږي انشاءالله تا به ټیک څلور میاشتو زه تیاروم انشاءالله که تا نه ما په خپل امیر صاحب جوړ نه کړ دا غز او دا میدان بہرحال په دغه خبرو باندې اکتفا کوم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین گناہوں زموږ ټولو معاف کا مشکلات رفع کا حاجتونه پورا کا آدم علیہ السلام نو واخله اوسه پوری مسلمانان څومره وفات شوي خصوصا مجلس هذا کې د چا والدین شریفین وفات دي مغفرت نصیب کا دا څومره مشران چې موجود دي انجمن تاجران یونین والا صدر دي نائب صدر دي او نور څومره د تاجران دي الله دنیا آخرت خوشحالی نصیب کا د سکول کالج یونیورسٹی طالبان الله په خو نمبر او کامیاب کامران کا کل عہدے منصبونه نوکرے ورکا افسرے ورکا نہ مدرسوں طالبان محققین مدققین کا دایان اسلام مجاہدین اسلام کا ختم نبوت د تحفظ د پاره ناموس رسالت تحفظ د پاره د دین مدارس تحفظ اور د پاکستان د تحفظ د پاره الله مونږ قبول منظور کا ربا اقوام اسلام حفاظتوں کا اقوام پاکستان حفاظتوں کا رب افواج پاکستان حفاظتوں کا د امت مسلمہ ہر طرف نہ حفاظتوں کا پدی ملک مساجد مدارس سری سری سکولنا کالجنا یونیورسٹی د ملک د ترقی جسمر اداری دی الله د ادارو حفاظتوں کا د پروگرام ارینجمنٹ چا کړي انعقاد چا کړي انتظامی والا او د پروگرام چې څومره کسان دی الله ټول ډیر خیر او برکات نصیب او ګرځوا څومره چینل والا نیوز والا دی د البدر نیوز والا الله د میډیا او سوشل میډیا په ذریعہ سره چې د علماء دیوبند او د ختم نبوت او د ناموس رسالت صحابه او آل بیت کوم دفاع کوم کوشش کوم قدم اوچت کړی دي الله د محرم احترام مونږ نصیب کا او د محرم کې کوم روزي د عبادت هغه مونږ نصیب کا امت په حال باندې رحم کا حاضر مجمع مخبور مشکور کا مریضان الله شفا یاب کا مسافر ته دعا وکړه ربا د مسافر حامی ناصر او مددگار شه به اولاد نارینه نصیب کړه چې اولاد نافرمانی فرمان برداری کا دعا وکړه چې د چا ودونه نه دي شوی او په دې حاضر مجمع کې موجود او د خواري خلی نیولې دي الله د ودونه انتظام یو کورونه آباد کا او چې د چا ودونه شوی د چا کور آباد دی خزه اشتا خکور کې جوړ نشتا اتفاق اتحاد نشتا سارو ماخام
پکور کې د خزه خاون پاینل میچونه دي الله اتفاق اتحاد نصیب کا من محبت نصیب کا مساجد آباد کا مدارس آباد کا خانقاهون آباد کا مراکز آباد کا د ټول تشریف اوري قبول کا امت په حال رحم کا خیر د رحمت باران په قدر د حاجت باران رحمت نصیب کا ژوند د اسلام مرګ د ایمان نصیب او ګرځوا زموږ د ټول دعاګانې الله قبول کا منظور کا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.